یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تشریف راوړو په خدمت کې حاضر شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل ورور د بیماری حال بیان ورور یې بیمار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه شکایت وکړ الله رسوله بیمار دی حضور مبارک ورته دغه مریض ته د شاتو د خوراک مشوره ورکړه چې دله شات ورکړه په دویمه ورځ باندې دغه صحابي بیا راغی او عرض یې وکړ د الله رسوله هغه مرض به دستور جاری دی هغه مرض به دستور جاری دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا مشوره ورکړه ورته وفرمایل چې دله بیا دغه خوراک ورکړه دی بیا راغی په بله ورځ باندې وی د الله رسوله تر اوسه پورې څه فرق دا نه دی راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل صدق الله وكذب بطن اخيك الله جل شانه رښتیا ویلي خو ستا ضرور د اخیټه دروغجن ده د الله جل شانه وینا دا رښتیا ده خو ستا ضرور د اخیټه څه ده دا کذاب ده او دا دروغجن ده د دې وروسته ولا چې بیا ورکړه نو دغه شاد دغه صحابي چې کوم بیمار دی نو داغه د علاج ذریعہ جوړ شو الله جل شانه ولا علاج سو کو شفای ولا ورک